السلام علیکم. نوی ویډیو سره تاسو ورکړی ویو. امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشحاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو، مفتي سردار علي حقاني شهید صاحب د شهید کولو اصل وجه راښکاره شوله. مفتي صاحب په کومه وجه باندې شهید کړی شو، هغه ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. د دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د نشان اوس خامخا وغواړئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو، مفتي سردار علي حقاني صاحب چې په دغه ادم خیلو کې د ګاډي په یو حادثه کې شهید کړی شوی و. خو دوستانو، تاسو ته دا به معلومه وي چې مفتي سردار علي حقاني په سره یو ګاډي جنګېدلی و، چې هغه جنګېدلو سره مفتي صاحب شهید کړی شوی و. د مفتي صاحب په سر باندې زخم راغلی و، هغه سل د وجې مفتي صاحب زخمي شوی و. بیا د هغې نه بعد مفتي صاحب شهید کړی شوی و. دوستانو، د مفتي سردار علي حقاني شهید کولو اصل وجه دا وه چې منشیات پروش و. مفتي صاحب پسې ډېرې زیاتې لانجې راغلې وې، مفتي صاحب پسې ډېرې زیاتې پراپیګنډې کړې وې. د هغه پراپیګنډو بعد بیا مفتي صاحب خپل زندګۍ باره کې ډېر زیات سوچونه کړي وو، ځان لپاره یې ګاډونه ساتلي وو. خو دوستانو، چې کله د وخت پوره شي نو بیا د وخت نه سیوا چاته نه میلاویږي. هم بیا مفتي سردار علي حقاني شهید صاحب شهید کړی شو. دوستانو، د مفتي سردار علي حقاني شهید کولو اصل وجه دا وه چې مفتي سردار علي به سپینه وینا کوله. د هغه سپینې وینا په وجه باندې مفتي سردار علي حقاني صاحب په دې دنیا کې زندګي ډېره زیاته کمه تېره کړه او مفتي سردار علي حقاني شهید صاحب شهید کړی شو. الله دې مفتي سردار علي حقاني صاحب هغه جن حصه کې الله دې ته جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. الله دې موږ ټول ته دغه مقام ورکړي، کوم مقام چې مفتي سردار علي حقاني صاحب ته میلو شوی دی. الله دې موږ ټول د مفتي سردار علي حقاني په نقش قدم باندې وګرځوي. د دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د نشان اوس خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.